أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I am staff teacher engineer Kalimullah, director Bradfield Institute برخلا منکرنا حاضر استاد سره د lecture number 16 د element number 3 د lecture number 16 سره. په لاست لیکچر کې مونږه تفصیلی خبر کړو چې کوم د کانټریکټر ریسپانسیبিলিټي دي، کوم د کلاینټ ریسپانسیبিলিټیز دي، پاره کې سپلایر مینوفیکچرز والا خبر مونږ کړی و. بیا پای کې کانټریکټر اینڈ کلاینټ اینڈ کانټریکټرز کم خبرو باندې با د کلاینټ د کانټریکټر سلیکشن کیږي، ورک پلانینګ به څنګه کیږي، کوارډینیشن د کانټریکټر او د کلاینټ په منځ کې به کوارډینیشن څنګه کیږي، په دې باندې مونږ تفصیلی خبره کړې و. او دا غینه بعد بیا مونږ منیټرینګ کنټرول خبره کړې و چې یاره کار به څنګه منیټر کیږي، کنټرول کیږي به څنګه، په دې باندې مونږ تفصیلی خبره کړې و. په هغې کې بیا جاینټ اکوپایرز آر پریمیسز کوم چې د آیلو کنونشن دی ریکمنډیشن دی، په هغې باندې تفصیلي مونږ خبره کړې وه. نننی لیکچر چې دی هغه زمونږ د سلایډ نمبر 27 نه شروع کیږي او هغه دی د کانسیپټ اینڈ سیګنیفیکنس آف هیلث اینڈ سیفټي کلچر. د سیفټي کم کلچر چې دی نو د هغې سیګنیفیکنس څه دی، د هغې اهمیت څه دی، د هغې افادیت څه دی، د هغې کانسیپټ څه دی، نو دا به مونږ په دې element 3.2 کې په دې کې په تفصیل باندې وایو. سیفټي کلچر زموږ سره دوه قسمه سیفټي کلچر دی، یو ته پازیټیو سیفټي کلچر وایي، بل ته نیګیټیو سیفټي کلچر وایي. ډېر زیات امپورټنس لري، ډېر اهمیت والا چپټر دی دا. په دې کې مونږ ډېر څه په دې باندې زده کولی شو چې ارګنایزیشن په هغې کې بلینګ کیږي، په هغې کې بلیمینګ کیږي، په هغې کې خلک انسرټینټي شکار کیږي، ډپریشن شکار کیږي. نو دغه ارګنایزیشن د نقصان نه راوباسلو لپاره، د ډپریشن او د انسرټینټي نه راوباسلو لپاره د هغې سره سره هغه ارګنایزیشن په یو پازیټیو کام انوایرمنټ کې، په یو خاموشه پرسکونه انوایرمنټ کې کنورټ کولو دپاره د دې چپټر کې د لرنینګ ډېر زیات اهم میټیریلز میلاویږي د هغه حوالې سره چې مونږ داسې په دې کې کومې خبرې کوو دا مونږ زده کړو، دا مونږ اډاپټ کړو. نو دې په وجه باندې ارګنایزیشن چې کوم دی په هغې کې انسرټینټي، په هغې کې بلیمینګ، په هغې کې بلینګ، په هغې کې جګړې، په هغې کې دا چې کوم بېچیني هغه ختمېدی شي او هغه پرسکونه ماحول ته کنورټ کیدی شي. ځکه په دې اهمیت ډېر زیات دی. نو دا لیکچر چې دی دا تاسو په غور سره واورئ او په دې کې د زده کړې کوشش وکړئ. بیا د یو ګروپ ډسکشن یو کوېسچن کړی دی، دا چونکې بیا دا کوېسچن مخکې په تفصیل سره ډیفاین کیږي. په سلایډ نمبر 28 باندې موږ موجود یو چې دی وایي چې what do we mean by the term health and safety culture. health او safety culture نه څه مطلب دی، دا دوی په تفصیل سره مخکې بیان کړی دی. What features would you expect to see in an organization with a good health and safety culture. د هغې دپاره کم خبرې اپناول پکار دي چې هغه هلته به یو ګډ هیلث او سیفټي کلچر راشي، مطلب پازیټیو سیفټي کلچر به هلته څنګه انټروډیوس کیږي، څنګه به کریټ کیږي، د هغې لپاره څه پکار دي. نو دا ټولې خبرې موږ دلته په نیکسټ سلایډ کې په تفصیل سره بیانوو. اولنۍ خبره په سلایډ نمبر 29 باندې موږ موجود یو. په دې کې ویل کیږي چې definition of culture. Culture موږ وپېژنو. What is mean by culture? The safety culture of an organization is the shared attitudes, value, beliefs and behaviors relating to health and safety. د health او safety سره relating په یو اداره کې د کم چې attitudes دي، اخلاق دي، کم اقدار دي، کم عقاید دي، کم behaviors دي، د هغې یو بل سره شیر کول، د هیلث او سیفټي حوالې سره د یو بل سره آیډیاز، ایټیچیوډز، بیلیفز، ویلیو دا شیر کول، د هغې ریفلیکشن کول، د هغې مظاهره کول، دیٹ از نون از کلچر. اوس فار ایگزامپل یو اداره ده، په هغې کې کام انوایرمنټ دی، په هغې کې پرسکونه ماحول دی، نو هلته مینز چې پازیټیو کلچر دی، هلته یو بل سره ایټیچیوډز ښه دي، هلته بیهیویرز ښه دي، هلته د بیلیفز خیال ساتلی کېږي، هلته چې کوم ویلیوز دي د هغې خیال ساتلی کېږي. نو دا پازیټیو کلچر دی. نیکسټ دا خبره کوي انفلوئنسډ بای مینز چې ډیپینډ کوي دا کلچر په څه باندې، منیجمنټ باندې. اوس د یو ادارې منیجمنټ ښیي، هلته د هر یو کس چې کوم د هغه ریسپانسیبلیټي د هغه په حیثیت طریقه باندې هغه نبا وهي،
د رایټ ورک دپاره رایټ ورکر ساتلی شوی دی، د رایټ ورکر نه رایټ کار اخیستلی کېږي. نو دا په یو پازیټیو کلچر کریټ کوي. نو مین چې دا ښه منیجمنټ دی نو هلته به ښه پازیټیو کلچر راځي. سیکنډ نمبر چې کوم فیکټر دی نو هغه کمیونیکیشن دی، او د دې په تفصیل کې ما لیکلي دي چې فار ایگزامپل یو اداره ده هغه ښه ټیک ټاک پالیسۍ ولیکلې خو هغه خپل ورکرز ته لاندې نشي کمیونیکیټ کولی، هغه پروپیګیټ کولی نشي په پازیټیو سینس کې، هغه په صحیح طریقه باندې هغې ته کمیونیکیټ کولی نشي. نو دلته به زموږ سره نیګیټیو کلچر پروډیوس کیږي او د هغې سره به پازیټیو کلچر ختمیږي او کوم پالیسي چې دې لیکلي دي هغه په کتاب کې موجود دي امپلیمنټ کېدی نشي یا هغه کمیونیکیټ کېدی نشي چې کمیونیکیټ شي نو امپلیمنټ بشي. نو دې لپاره پراپر کمیونیکیشن پکار دی چې کوم پالیسي جوړه شي د هیلث او سیفټي لپاره چې هغه کمیونیکیټ شي، لاندې چې کوم کو ورکرز دي هغوی ته په صحیح طریقه باندې هغه ډیلیور شي. دریم نمبر پوینټ چې کوم د دې کلچر سره ریلیټډ دی هغه دی ورکر کمپیټنس. ورکر کې قابلیت پکار دی او هغه مونږه ویلو چې یو ورکر ان په هغې کې به 4 کیپیبلیټیز وي، هغې ته د هغې فارموله وه کیټ KATE. نو K فار نالج، A فار ایبیلیټي، T فار ټریننګ، E فار ایکسپیرینس. چې کوم ورکر دی نو پکار چې د هغه سره پراپر نالج وي د سیفټي، هغه ایبل وي د ورک کولو، هغه ټریننګ حاصل کړی وي، بل هغه ایکسپیرینس وي. نو دا به کمپیټنټ پرسن کمپیټنټ ورکر کنسیډر کیږي. کوپریشن به د یو بل سره کیږي نو دا به یو پازیټیو کلچر کریټ کیږي. اوس که خلک د یو بل سره کوپریشن نه کوي هلته به ټسل پیدا کیږي، هلته به ډپریشن پیدا کیږي، هلته به کولیجن پیدا کیږي، هلته به بالینګ کیږي، هلته به بلیمینګ کیږي، هلته به انسرټینټي. نو چې کوپریشن نه کیږي نو بیا په هغه انوایرمنټ کې سړی کار نشي کولی، هغه پیسفل انوایرمنټ نه دی د کار، ځکه چې چېرته مایند هغې ته فیس حاصل وي، هغې ته چې کوم دی سکون حاصل وي، هلته سړی خوشحاله وي، هلته کار هم کولی شي، هلته کار وله خوند هم ورکوي، هلته هغه بای هارټ لیګی کار کوي. سلایډ نمبر 30 دی کې health and safety culture indicators په سلایډ نمبر 30 باندې ډیفاین شوی دی. Health and safety culture means that here in this organization the culture is positive or negative. په یو اداره کې دلته کلچر چې دی دا پازیټیو دی که نیګیټیو دی دا معلومول، دې ته ویل کېږي کلچر انډیکیشنز. کلچر موږ معلومول چې دلته اوس به موږ څنګه پیژنو، په کم کم ایلیمنټس باندې، په کم کم پیرامیټرز باندې، په کم کم فیکټرز باندې به موږ دا پیژنو چې د ارګنایزیشن کې دا کلچر چې کم اډاپټ شوی دا پازیټیو دی که نیګیټیو دی. دلته د ورکینګ انوایرمنټ پازیټیو دی که نیګیټیو دی. پور health and safety culture leads to poor performance. چې په کم ځای کې د هیلث او د سیفټي خیال نه ساتلی کېږي هلته به د هغې ادارې به پور پرفارمنس وي. نو دا هم ستاسو نه تپوس کېدی شي چې فار ایگزامپل تاسو سیفټي انجینیر اخلم، سیفټي سوپروایزر دی اخلم، نو ستا نه به زما د ارګنایزیشن ته څه فایده وي. نو ته به ورته دا خبره کوې چې کوم اداره کې چې د هیلث او سیفټي پور وي نو مین چې هغه اداره پور ده، د هغې پرفارمنس پور دی. The following things needs to be spotted early. نو څه به کېږي، ایکسیډنټ ریکارډز، د هغې ادارې به ایکسیډنټ ریکارډ کتلی کېږي چې په دې کې که ایکسیډنټ ریکارډ کم و مینس دا دلته پازیټیو کلچر دی، که په دې کې ایکسیډنټس ریټ سیوا و نو مینس دلته نیګیټیو کلچر دی. سیکنډ نمبر سیکنس ریټ. اوس په دې کې چې کوم امپلایز کار کوي نو د هغوی ډیپینډ چې کوم دی هغه په ښه صحت باندې دی، نو مین چې هغوی ته ښه صحت ښه فوډ میلاویږي که نه میلاویږي، او که دوی ته ښه فوډ میلاویږي، ګډ هیلث میلاویږي، نو ګډ انوایرمنټ میلاویږي، سیف انوایرمنټ میلاویږي، نو مینس چې دلته پازیټیو کلچر دی، او که داسې نه وي نو بیا به نیګیټیو کلچر وي. ابسنټیزم دې ته ویل کېږي چې د ادارې نه خلک ابسنټ خلک ډېر زیات دي. هلته چې کله نیګیټیو کلچر یو په اداره کې نو کم امپلایز چې دلته کار کوي نو هغه نټ انجوینګ دیئر جاب، هغوی خپل جاب نه انجوی کوي، هغوی مړه بس کله به د دې ځای نه وځم، یار چېرته بل یو ځای راته میلاو شي، او هغه هغې نه سټسفای نه وي د هغه ارګنایزیشن نه،
نو الټیمیټلی بیا به څه کېږي ابسنټي به راځي، هلته به خلک غیر حاضري، هلته خلک سیف نه دی، هلته خلک چې کوم دی هغه ځان چې کوم دی پرسکونه نه محسوسوي، بیا به دا مسله راځي، بیا به دا تکلیفونه راځي، بیا به هلته چې کوم دی خلک کار نه کوي، خلک به ابسنټي کوي، چې ابسنټي کېږي نو هغه اداره به بلاف کېږي، هغه به لاسس طرف ته ځي. سټاف ټرن اوور، په مخه به سټاف بدلیږي، نو دا ځکه چې نیګیټیو کلچر دی دا موږ ته دا انډیکیټ کوي چې کله په مخ باندې سټاف بدلیږي مینس دلته نیګیټیو کلچر، دلته پازیټیو کلچر نشته دی. نو دا زموږ سره هغه پیرامیټرز دي، کم آیډنټیفیکیشنز دي، کم سیمبلز دي، کم سیمپټمز دي چې دې نه موږ دا پیژنګلو کولی شو چې دلته په دې اداره کې پازیټیو کلچر دی او که نیګیټیو کلچر دی. کمپلاینس وذ سیفټي رولز، اوس که دا اداره د سیفټي رولز خیال ساتي، د هغې کمپلاینس کوي، نو مینس دلته پازیټیو کلچر دی. که د هغې خیال نه ساتي چې بس یې مړه چلیږي، اوس د سیفټي منیجر او سیفټي سپروایزر پکې څه ضرورت دی، نو کار دی چلیږي څنګه چې پاکستان کې خلک اګنورینس کوي د سیفټي د هغې نه بې احتیاطي کوي، نو ځکه اکسیډنټ ریټ هم څه وایي، نو دا د هغې سره کمپلاینس نشته دی، نو مینس دلته نیګیټیو کلچر دی. ورکر کمپلینټس، ورکرز کمپلینټس که ډېر زیات راتلله په یوه اداره باندې، نو مینس چې دلته نیگیٹو کلچر دی. که هلته کمپلینټس زیرو یا کمپلینټس نه ہونے کے برابر ہو، نو دلته مینس چې پازیټیو کلچر دی. سټاف مورال، هغې د هغې مورال ته به کتلی کېږي، د هغې حوصلو ته به کتلی کېږي چې هر سټاف چې دی د هغې څنګه حوصلې بلندې دي، هغوی چې کوم دی پرعزم دي، هغې د دې ادارې سره کار کول غواړي نه غواړي. کار کول غواړي مینس چې هغه دې نه خوشحاله دي، دې نه ورته سیلري په ټایم باندې میلاویږي، انسینټیوز میلاویږي، د هغې سره سره دې ته چې کوم اوور ټایم دی هغه ته په ټایم میلاویږي، بریک ورته په ټایم میلاویږي، د هغوی د فوډ خیال ساتلی کېږي. نو دا خبرې دا د دې سره سټاف مورال هغه های کېږي، چې سټاف مورال های نو مینس چې دلته پازیټیو کلچر چې دی هغه پروموټ کېږي، چې کله دا نه کېږي نو مینس چې دلته نیګیټیو کلچر هغه پروموټ کېږي. بیا سلایډ نمبر 31 باندې ګروپ سنډیکیټ اکټیویټي ده. دا اکټیویټي ده دا وایي چې وات فیکټر کوډ ریزلټ ان دی ډیټرمینیشن اف ان ارګنایزیشن هیلث اینڈ سیفټي کلچر اینڈ هینس سیفټي پرفارمنس. په کم کم خبرو باندې سیفټي کلچر چې کوم دی هغه انحصار کوي او هغه چې کوم دی هغه ډیپینډ کوي. نو هغه موږ تفصیل باندې په سلایډ نمبر 30 کې ډیفاین کړل. بیا سلایډ نمبر 32 باندې فیکټرز پروموټینګ ا نیگیټیو کلچر. اوس کم کم فیکټرز دي، کم کم پیرامیټرز دي، کم کم ایلیمنټس دي چې د هغې باندې نیګیټیو کلچر چې دی هغه پروموټ کېږي. پای کې ونه دی لیک آف لیډرشپ فرام دی منیجمنټ. کله چې د منیجمنټ کې ستا سره لیډرشپ کمی نو څه چل به کېږي، هلته به نیګیټیو کلچر پروموټ کېږي، هلته به نیګیټیو کلچر ډیولپ کېږي. او دې ما یو اگزامپل لیکلی دی چې په کور کې د کور مشر ټیک نه وي نو هغه کور نشي چلیدی، یا د مشر ټیک نه چې بل ګډوډي نه نو هغه کور نشي چلیدی. لیډر نه موجود، یا لیډر موجود دی خو هغه لیډر دی نه، هغه کې لیډر خوبی نشته دی، نو هغه کور نشي چلیدی. نو تاسو بیا ووایئ ماته چې ارګنایزیشن به څنګه وچلیږي چې په هغې کې فار ایگزامپل 500 600 6000 1000 2000 امپلایز په هغې کار کوي، نو هغې کې به څومره ټسلي، په هغې کې به څومره انسرټینټي، په هغې کې به څومره بلینګي، دا ټولې مسلې په هغې کې کریټ کېږي. نو چې کله منیجمنټ کې لیډرشپ کمی و نو هلته به نیګیټیو کلچر پروموټ کېږي. دویم نمبر پریزنس اف ا بلیم کلچر. بلیم کلچر په یو بل باندې الزامونه لګول، د دې موجود کې پکې یو بل ته نیتوران کړي، بل ته نیتوران کړی دی، بس بیا به څه چل کېږي، نیګیټیو کلچر به پروموټ کېږي. دریم نمبر فیکټر چې کوم بیانوي نو هغه دا چې لیک اف منیجمنټ کمیټمنټ ټو سیفټي. بل چې کوم منیجمنټ ټیم دی هغوی چې کوم د سیفټي سره کمیټمنټ کړی وو هغه فولفل کوي نه، یا هغه کوم منیجمنټ ټیم چې دی هغې د سیفټي اړو سره کمیټمنټ نه کوي، د هغې پکې کمی دی، د هغې پکې کمزوري ده، نو هغوی د سیفټي اړو خیال نه ساتي چې یار اوس به موږ په سیفټي باندې څه پیسې ورکوو، یا په سیفټي لپاره چې کوم پی پي ایز پکار دي دا به اوس ولې اخلو، ولې موږ دونه هسې خرچې وکړو. نو دا هغې اګنور کوي، چې کله اګنور کوي نو د دې په وجه باندې به نیګیټیو کلچر پروموټ کېږي. څلورم نمبر پوینټ health and safety a lower priority than other issues means there is no priority to safety
and ignore it. بس مړه اګنور کا اړو دې ته اړو څه اهمیت نه ورکړي کېږي. دا مونږ په هغه ایلیمنټ نمبر 1 کې دا خبره کړې وه چې ولې ارګنایزیشن چې دی هغوی هیلث اینډ سیفټي په ټاپ پریارټي باندې نه ساتي، ځکه چې هغوی ته پته وي چې یاره بس په دې باندې پیسې خرچ کېږي او زه خو مقابله کوم د نورو خلکو سره پکار زیات پروډکټ تیار کړم، کیدای شي هیلث اینډ سیفټي وال په ما باندې سره ریسټرکشنز ولګوي یا دونه پروډکټس به نه تیاروي یا ته به ته ورکر نه دا کار اخیستی شي دا به ترې نشي اخیستی، نو ما به هسې ریسټرکټ کړي. نو هیلث اینډ سیفټي ته ټاپ پریارټي نه ورکول، هغه په لو پریارټي باندې نور کارونو په نسبت باندې هغه ساتل، نو دې سره به نیګیټیو کلچر پروموټ کېږي. ارګنایزیشنل چینجز، ارګنایزیشن چینج کېږي په مخه باندې، ټیم چینج کېږي، پورا ارګنایزیشن چینج کېږي، کله په یو خرڅېږي کله په بل خرڅېږي، دا چینج کېدل را چینج کېدلو سره هم نیګیټیو کلچر چې دی هغه پروموټ کېږي. های سټاف ټرن اوور ریټس، په مخه پکې خلک بدلیږي را بدلیږي، نو دا په د ارګنایزیشن چینجز کې هم په تفصیل باندې بیان کړله، خو فار ایگزامپل یو اداره ده په سلاید نمبر 30 کې موږ دا خبره ډیفاین کړله چې هلته چې کوم امپلایز دي هغوی ځان سټیسفای نه ګڼي، هلته په مخه ابسنټیز راځي او ټرن اوور راځي، خلک بدلیږي را بدلیږي ډېر زیات. نیکسٹ پوائنٹ لیک آف ریسورسز، فار ایگزامپل ټو فیو ورکرز لو انویسټمنٹ، کار ډېر زیات دی او ورکرز تا ډېر کم اخیستی دي، کار ډېر دی او ورکرز کم دي، نو بیا به څه کېږي، بیا به ته د ورکر نه کار ډېر زیات اخلي، د هغوی د استعداد نه به کار ډېر زیات اخلي، هلته به د هغوی سره اکوپمنټس فار ایگزامپل کم دي یا تا په هغوی باندې انویسټمنټ ډېر کم کړی دی، نو څه به کېږي دې سره هم نیګیټیو کلچر پروموټ کېږي. لیک آف ورکر کنسلټیشن، ورکر سره اړو کنسلټیشن نشته دی، د هغوی سره ستا سره روابط نشته، څه کوارډینیشن دې ورسره نشته دی، په یو کار کې ته اړو مشوره نه اخلي، خو بس ته ورته وایي چې بس وردانګه دا کار دی او ته په دې طریقه باندې کوي، نو هغه به د هغه اعتماد په تا باندې ختمېږي، هغه به هغه کار کوي خو هغه په مات زړه باندې هغه کار کوي، نو دې په وجه باندې به هلته نیګیټیو کلچر پروموټ کېږي. انټر پرسنل ایشوز، فار ایگزامپل پیر ګروپ پریشر بلینګ، دا په ادارو کې مختلف یونین چې کوم جوړ شوي هغه یو یونین لګي په بل باندې بلیم لګي، بل په بل باندې بلیم لګي، تا داسې کار وکړو تا داسې کار وکړو، کنسلي یو بل ته په یو بل پریشر جوړول، دا انټر پرسنل ایشوز دې ته ویل کېږي او دا هم د نیګیټیو کلچر پروموټ کېدو یو ذریعه ده. پور منیجمنٹ سسٹم اینڈ پروسیجرز، هلته څه منیجمنټ نشته دی، کوم طریقې کار چې کوم میتھډالوجي چې هلته اډاپټ کېږي هغه ټیک نه ده، هغه په هغې باندې څوک عمل نه کوي، هغه یا شته دی نه او یا بالکل هغه نه هونه کې برابر ده، دې سره هم نیګیټیو کلچر پروموټ کېږي. او لاست پوائنټ چې کوم دی ایکسټرنل انفلوئنس، فار ایگزامپل ما سره ایگزامپل لیکلی اکنامک کلایمیټ چې دی هغه چینج شولو، ایکسټرنل داسې اثرات راغلله چې ګرمي ډېره زیاته شوله یا ډېر زیات انټینس یخني ده یا داسې بهر چې کوم دغه اور ولګېدو یا مطلب چېرته ټیرریسټ راغله یا فلډ راغی، نو دا ټول چې دی دا ایکسټرنل انفلوئنس کې دا راځي. سلاید نمبر 33 چې دی ری ارګنایزیشن، دا هم یو فیکټر دی چې کوم یو نیګیټیو کلچر پروموټ کېدو یو سورس یو ذریعہ ګرځي. کمپنی ټیک اوور، مطلب دا چې کمپنی هغه مکمل طور باندې سیل آوټ شول، هغه خرڅه شول، بل واخیستله، چې بل واخیستله اوس به د هغه څه پالیسي هغه به امپلایز ته په کم نظر باندې ګوري، د هغې سره به د هغې ټریټمنټ څنګه وي، نو دې سره به هم نیګیټیو کلچر پروموټ کېږي. مرجر، دا کمپنی په بله کمپنۍ کې مرج شوله، نو مینس چې څه به د هغوی پالیسۍ څه به دوی پالیسۍ، اوس به دا دواړه چې کوم سی ای اوز دي یا چې کوم اونرز دي یو بل سره تیاریږي نه تیاریږي، دا هم یو ټسل دی، دا هم یو مسله ده، نو دې باندې به هم نیګیټیو کلچر پروموټ کېږي. منیجمنٹ بائی آؤٹ مینس سیل آف هول منیجمنٹ، ټول منیجمنٹ خرڅ شو، دا منیجمنٹ چې کوم ټیم و هغه راواخیستلی شو په بل باندې خرڅ شو، نو دې سره به هم نیګیټیو کلچر پروموټ کېږي. چینج آف منیجمنٹ بدل شولو، ډپارټمنټل ریسټرکچر، ډپارټمنټ چې کوم دی ریسټرکچر شو، چې کله ډپارټمنټ ریسټرکچر شو نو یو طرف ته لاړو بل طرف ته لاړو، د هغې په وجه باندې هم نیګیټیو کلچر چې دی هغه پروموټ کېږي، خلکو په منځ کې به د چا پروموشن به شوي، څوک به ډي پروموټ شوي، د هغې سره به هم نیګیټیو کلچر پروموټ کېږي، هغه به ډیولپ کېږي. ریډنډنسي، بار بار ریپیټ کېږي یو کار، ته وایي چې دا کار نه دی پکار، هغه بار بار راځي، دې سره به هم زموږ سره نیګیټیو کلچر هغه پروموټ کېږي، هغه به کریټ کېږي. بیا به دا لیډینګ ټو څه ته به لیډینګ کوي،
کنسنټریشن آن دی نیو آرډر ته به خلک انتظار کوي. او بل انسرټینټي اوور رولز اینڈ ریسپانسبلیټیز، به چې کوم د امپلایز رولز دي کوم ریسپانسبلیټیز دي نو هغې کې به هم خلک د شک و شبهاتو شکار وي او په هغې باندې سرټن نه وي، په هغې باندې به هغه کلیر نه وي، یار زما څه کار دی، د دو څه کار دی، د دې کس کوم کار دی هغه خو ما ته حواله کړی، زما چې کوم کار دی دو ته حواله کړی، زه خو د دې کار کمپیټنټ یم، په کار چې ما په دې کار کې دی وساتي، ولې ما دې بل کار ته حواله کوي، بل کار ته ما دې هغه ما ته هغه حواله کوي چې زه دا کار نشم کولی، هغه دې ما نه هغه کار اخلي. فار ایگزامپل ما مخکې بیان کړي وو چې انجینیر دی هغه ته راوستی دی کلرک په ځای باندې کېنولی او کلرک چې دی هغه چېرته کنسټرکشن کېږي او ته ورته وایي چې ته هغلته د انجینیر چې کوم کار دی هغه تو کوه، نو دلته به انسرټینټي پیدا کېږي. بیا انسرټینټي چې ده په سلایډ نمبر 34 کې هغه زه په تفصیل باندې تاسو ته بیانوم او هغه دا ده چې انکریز ایٹ ټایمز آف چینج. د دې مطلب دا دی انکریز ایٹ ټایمز آف چینج مطلب دا دی چې کله تا یو کار په ټایم باندې ونه کو یو پرابلم تا د هغې نه کریټ شو، نن تا چې کوم یو کار ونه کو د هغې نه تا ته پرابلم کریټ شو، سبا له د نوي ورځ سره نوي پرابلمز به کریټ کېږي، د بله ورځ سره به بل یو پرابلم کریټ کېږي، دا پرابلمز تا ته 1 by 1 ایډ کېږي. نو چې ستا سره نن 1 پرابلم و نو یو هفته بعد ستا سره 7 پرابلمز دي، نو یو پرابلم حل کول اسان دي ایز کمپیر ټو 7 پرابلمز، ځکه چې هغه به ستا نه ټایم هم ډېر زیات اخلي، ستا نه ستا کنسنټریشن به هم اخلي، نو بیا به هلته انسرټینټي کریټ کېږي. او بیا د دې سره څه کېږي ریډیوس مورال، چې کم مورال دی د خلکو حوصله ده هغه به سره ریډیوس کېږي، هغه به ډاون کېږي. فوکس موز اوی فرام هیلث اینڈ سیفټي، د هغې په وجه باندې به چې کم ستا په هیلث اینډ سیفټي باندې فوکس پکار دی هغه به ریموف کېږي، هغه به خلکو بیا نه راځي. نو کلیر فریم ورک فار ډیسیژن میکینګ، بل دا دی چې فیصله چې کم کېږي هغې دپاره به ټیک ټاک فریم ورک به نه وي، د هغې دپاره به داسې څه واضحه پالیسي نه وي به چې چا څه فیصله وکړله. انډیویجوال میک دیر اون ډیسیژن، دا خبر ما مخکې هم ډیفاین کړله چې هر کس په خپله باندې خپلې فیصلې کوي، نو بیا مطلب دا دی چې 10 کسان په یو ارګنایزیشن کې کار کوي نو 10 مالکان شوله، د هغوی به 10 ځانه فیصلې چې کله سرټن فیصله نه سینټرل فیصله نه راغلي نو هغه وخته پورې به څه کېږي د هغې کې به د خلک چې کوم دي هغه به لګیایي ځانه به فیصلې کوي، ځانه مشورې به کوي، ځانه ټیمونه به جوړوي، ځانه یونینې به جوړوي او په یو پسې بلینګ کوي، په یو بل باندې به بلیمینګ کوي، دې سره به انسرټینټي کریټ کېږي. سلایډ نمبر 35 چې دی هغه بلیم کلچر دی. بلیم کلچر واټ از اټ؟ بلیم کلچر څه ته وایي؟ Workers believe that if they report an incident or make a complaint, they are going to get was blame دې ته ویل کېږي چې ورکرز ته دا یقیني که زه د یو انسیډنټ ریپورټ وکړم یا یو کمپلینټ ریپورټ کړم نو زه به د کم مسلو سره حل شم، په ما باندې به خلک بلیم ولګي، ما باندې به پنشمنټ وشي، زه به سیک شم، برطرفه به شم. نو دا د دې خبرو په وجه باندې هغه بیا غریب ویریږي، هغه ریپورټ هم یو انسیډنټ هغه ریپورټ کولی نه شي، تا هغه دونه سټریک ماحول کریټ کو، تا دونه یو نیګیټیو کلچر پروموټ کو چې د هغې په وجه باندې هغه کمپلینټ نشي کولی، هغه یو چې کوم انسیډنټ راغلی هغه نشي ریپورټ کولی، د یره په دې کې چې یار ما باندې بس پیسه بلیم ولګي، ما ته پنشمنټ میلاو شي یا به زه به سیک شم، نو دا خبرې هغه دغلته بلیم کلچر پروډیوس کوي، دغلته نیګیټیو کلچر پروډیوس کوي، دیٹ از نون ایز بلیم کلچر. بیا سلایډ نمبر 36 چې کوم دی هغه پور لیډرشپ دی. پور لیډرشپ مطلب دی چې نو کلیر رولز آر پالیسیز، چې چېرته کلیر کټ پالیسی نه رولز نه نو هلته پور لیډرشپ کریټ کېږي، هلته چې کوم دی بیا چې کوم د هغه ادارې کوم ریټ دی هغه نه قایمیږي، هلته هغه څوک د هغې ادارې څه اهمیت د هغې وجود نه مني چې دا پکې داسې شیز دی، ځکه چې د هغه څه کلیر کټ پالیسیز نه وي. ډیسیژنز نټ ان لاین وذ پالیسی، چې کوم پالیسی دی جوړه کړې د هغې سره دی په یونیفارم پام کې نه هغه کله امپلیمنټ کوي کله نه امپلیمنټ کوي، یا د هغې پراپر کمیونیکیشن نه کوي، هغه چې کوم کو ورکرز دي لاندې کوم ورکرز خلک کار کوي هغې ته هغه په صحیح طریقه باندې کانوی کړې نه ده، ډیلیور کړې نه ده. انکنسسټنټ ما تاسو ته مخکې هم ډیفاین کړل چې هغه د هغې سره سپیډ اینډ فاسټنس نه دی، هغه ریګولر نه دی، هغه چې کوم دا پالیسی جوړه کړې ده هغه په هغې کې مستقل مزاجه نه دی، نو دا به پور لیډرشپ کریټ کوي.
frequently reversed means چې quickly change کیږي. نن یو پالیسی ده سبا بله پالیسی ده پرز بله پالیسی ده، نو بیا به خلک هلته انسرټن وي، هلته به انسرټینټي کریټ کیږي، هلته به بلیم کلچر کریټ کیږي، هلته به نیګیټیو کلچر کریټ کیږي. انفلوئنس بای پرسنل ریزنز، د خلکو مسلې دي، هغه مسلې چې راوړي هغه ارګنایزیشن ته راوړي، هلته ټسل جوړوي، چې هلته ټسل جوړوي نو هغه سره به نیګیټیو کلچر بلیم کلچر پروډوس کیږي. کنفلیکټینګ پریارټیز، د ادارې نن یو پریارټي ده سبا یې چینج شي، بل ورځ بل پریارټي شي، چې دا پریارټي چینج کیږي نو هلته چې کوم امپلایز کار کوي نو هغه وایي چې زه خو د په چل نه پوهېږم چې د پریارټیز کم دي، کم کار مخکې کول پکار دي، کم وروسته کول پکار دي. د دې ادارې چې کم پالیسی میکرز دي د هغوی په نظر کې کم خبرې داسې چې اهمیت والې دي، کم خبرې هغه باندې هغوی سروکار نشته دی، نو دا خبرې دې ته ویل کېږي کنفلیکټینګ پریارټیز. پور کمیونیکیشن مخکې هم تاسو ته ډیفاین کړو چې تاسو په دې خبره باندې څوک نه پوهېږي چې یار د دې کمپنۍ پالیسۍ څه دي، هغه پالیسي ریټن کې موجود ده خو لاندې چاته پراپر کمیونیکیټ شوې نه ده، ډیلیور شوې نه ده، نو دا به هم یو نیګیټیو کلچر او بلیمینګ کلچر پروډیوس کوي. نو کنسلټیشن ود ورکر، د ورکر سره اړو سره مشوره نه کېږي، د هغوی سره د هغوی نه په خبره کې اړو څوک رای نه اخلي، د هغې په وجه باندې به هم یو نیګیټیو کلچر پروډیوس کیږي. نو دا نننی لیکچر چې کوم هغه ما تاسو سره په تفصیل باندې ډسکس کو چې کوم پازیټیو کلچر څنګه پروموټ کېدی شي، نیګیټیو کلچر څنګه پروموټ کېدی شي، کریټ کېدی شي. نیګیټیو کلچر موږ په کم خبرو باندې ختمولی شو چې هغه فیکټرز موږ معلوم کړله، هغه وایي په تفصیل سره چې دغه موږ ختم کړو، نو د هغې په وجه باندې به زموږ سره نیګیټیو کلچر پازیټیو کلچر ته کنورټ شي. دا تاسو په خپله اداره کې دا خبره امپلیمنټ کولی شئ، سکول کالج کې امپلیمنټ کولی شئ، تاسو په کور کې هم دا خبره امپلیمنټ کولی شئ. تاسو هلته یو پازیټیو کلچر پروډیوس کولی شئ، یو سیف اینډ کام انوایرمنټ د کار دپاره پروډیوس کولی شئ. په کوم ځای کې به ته پخپله هم خوشحاله یې، ستا چې کوم کو ورکرز دي هغه هم خوشحاله او یو بهترین اداره به هلته ډیولپ کېږي. امید لرم چې دا خبرې به تاسو زده کړي، د لیکچر چې په دې کې کوم پوینټس ډیفاین شول به تاسو تفصیل سره زده کړي او تاسو به انجوی کړي. اوس ورکې اجازه خپل ټیچر انجینیر کریم الله ته په لوی الله سپارم، د الله په امان.